او دغه روزي ګټه څه لري؟ الله رب العزت ته یو انسان یا خدای پاک لوګه تند خو در باندې لازم کړه، د دې لوګه تند ګټه شي ده. یو مسلمان د خپل ځان نه سوال وکړي، روزنه سم لوګه تند ای را باندې الله رب العزت ته لوګه تند نه ایثار کړه یم د دې به ما ته ګټه سم ملاوي. لعلکم تتقون، لپاره د دې سه د دغه روزي په وجه سره پتا کې تقوا پیدا شي. د انسان لپاره د کامیابی واحده ذریعہ تقوا ده. کوم انسان کې سے تقوا پیدا سو هغه کامیاب ہے. کوم انسان کې سے تقوا نہیں لمنز قابل قبول نہ ده. کوم انسان کې سے تقوا نہیں زکات قابل قبول نہ ده. کوم انسان کې سے تقوا نہیں یو قسم عبادت اجر او ثواب الله رب العزت نہ ورکړي. بنیادی شی د ایمان لپاره تقوا ده. کله چې په انسان کې تقوا پیدا سو وړکای عمل به ډیر لوی عمل ورته حسابي. تقوا ویل کیږي د الله رب العزت د نافرمانی نه ډارېدل د الله رب العزت. چې د الله رب العزت دی وړي وړي نافرمانی نه انسان د الله رب العزت د خفقان نه ډاري. کمی چیرې دغه د الله رب العزت خبره ونه منله خدای به خفه شي. کمی چیرې دغه وړه خبره د الله رب العزت ونه منله ما ته به عذاب راځي، ما نه به الله رب العزت ناراضه شي. دغه د انسان د ایمان لپاره بنیادی شی ده. کله چې دغه بنیادی تقوا د انسان په زړه کې پیدا سوله انسان بس په وړکې عمل سره کامیاب شي. وړکای عمل چې وکړي دغه د تقوا د پاور د طاقت په ذریعه سره دغه انسان کامیاب کیږي. که ډېر لوی عمل وکړي شپه ورځ الله رب العزت ته په سجده باندې پروت زړه د تقوا نه خالی ده، شپه ورځ صدقات او خیراتونه کوي لیکن د تقوا نه زړه خالی ده، ریاکاري نه دغه صدقات او خیراتونه سجدهګان المنځونه ډک. دغه عبادت الله رب العزت ته قبول نه ده. دغه پاور دغه طاقت چې په دغه عمل کې د تقوا له وجه الله رب العزت یې ښیي دغه پاور هغه طاقت په دغه عمل کې نه. موږ او تاسې کله کله دا واړو واړو ماشومان د ښې شپې په ورځې یا د عید په ورځې یوه پټاخۍ راوړي چې هغه جګیږي. نو کومه پټاخه کې چې اعلان د انینې پاور زیات وي بارود زیات وي هغه پورته زیاته شي، او کومه پټاخه کې چې بارود کم وي د هغې رفتار کمزور وي. دغه رنګه د تقوا په وجه سره په عمل کې پاور پیدا کیږي، طاقت پیدا کیږي. هغه د طاقت د تقوا په وجه سره که عمل ډیر ورکوي لیکن هغه ډیر په مخ کیږي. انسان د تقوا د عمل په وجه سره جنت ته رسیږي، لیکن کوم عمل کې چې تقوا کم سوله پاور کم سو بیا جنت ته نشي رسیدلی. نو الله رب العزت د روزي وصف ذکر کړی ده چې د انسان په زړه کې د روزي په وجه سره تقوا پیدا کیږي، او د دې تقوا په برکت سره بیا الله رب العزت پیغمبر فرمایي چې الله رب العزت فرمایلی الصوم لی وانا اجزی به. دغه روزه د ما دومره خوښ عبادت په دې کې انسان په زړه کې دومره بهترینه تقوا پیدا کیږي. د قیامت په ورځ باندې به د ټولو اعمالو اجرونه فرشتي ورکړي. الله رب العزت په فرشتو ته وایي د لمانځه دومره اجر ورکړه، د زکات دومره ورکړه، د حج دومره ورکړه، لیکن واحد روزه ده چې الله رب العزت په فرشتو ته وایي دا اجر به تاسې نه ورکړي. دا د ما کار ده وانا اجزي به، د دې بدله به زه د خپل شان مطابق ورکړم. نو هر انسان ته به د قیامت په ورځ باندې چې اجر د نیکو اعمالو ورکوي، واحد روزه ده چې الله رب العزت په خپله د خپل شان مطابق ورکوي. یو انسان د ځان سره فیصله وکړي د الله رب العزت څومره لوی شان، د الله رب العزت څومره لوی بڑایي ده، څومره لویي ده. د خپل شان مطابق په یو انسان لپاره فیصله د اجر او ثواب الله رب العزت په خپل دست قدرت سره د انسان ته اجر او ثواب د روزي په وجه سره. خدای روزه په هیڅ حالت کې انسان نیولې چې د په زړه کې تقوا وي، د الله رب العزت دار موجودي. صرف په خلو باندې روزه الله رب العزت ته قابل قبول نه ده. خوراک نه د ځان ایثار کړی، چخاک نه د ځان ایثار کړی، نور اعمال د کفارو، نور اعمال دی الله رب العزت نه فرمانو خلقو دی. دغه روزه الله رب العزت ته قابل قبول نه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
ډیر خلک داسې دي خوراک او چښاک یې پرېښی په ځان باندې لوږه او تنده تېروي صرف دغه لوږه او تنده دوی په ځان باندې تېره کړله الله رب العزت په دې سره اجر نه ورکوي ولې ځکه نور معصیت به کوي نور د الله رب العزت نافرمانی کې کسر نه ده پرېښی هر قسمه نافرمانی کوي الله رب العزت چې اجر او ثواب ورکوي روزدار انسان ته هغه انسان داسې هر قسمه ګناهونه د هر قسمه نافرمانی نه دی ځان وساتي کچيري نور معصیتونه کوي صرف خوراک او چښاک یې پرېښی په دې باندې الله رب العزت اجر نه ورکوي فریضه ادا سوه خو لیکن هغه انعامونه چې الله رب العزت یو روزدار ته ورکوي هغه به دغه انسان ته نه میلاوي